ولی دے سلطان الاولیاء، یو عالم دے قاضی ضیاء الدین. دا عالم کار دا دے چې چرتا رباب یا داب وغیرہ غگیگی بد دے ورپسې وئی. دا عالم کار دا دے. سلطان الاولیاء مجلس کے بچرتا رباب مباب غگے دا. بحر العلوم لکلی دی کان مولانا یروم یسمع ربابا. او ساتنه چې تاسم پر ربابونو شروع کئی. مولانا یروم سلطان الاولیاء مجلس کے رباب غگیگی قاضی ضیاء الدین وی دا پلیت او مردار مرگرو تیوی رازم واللہ کے پریدم ورغلے دے مجلس تا ورننوتے دے او پی ورطوب کری چی ورطوب کری دی سلطان الاولیاء پا دی ازمک رئیشتے بیا چی او سبال بیا ورغلے دے بیا ایرانی ولے دے دی ازمکی ویشتے دے بلا ورز بیا ورغلے دے رباب غگیگی بیا ایرانی ولے دی ازمکی ویشتے دے پس سلورم ورز چی ورغلے دے نو قاضی ضیاء الدین دیر کوششو کو خو سلطان الاولیاء پزمک رونویشتے واپس راغے مرگرو تیوی دا مردار زدب سر بگورم دادی دادی چراغ مریدان ورتوی صاحب خبر دادا چې دا دو ځله خو دې رویشتو دا په دریم ځل دې ولې رونویشتو وی پرېږدی یې وی نه حل به وی وی نه مې پرېږدی وی نه وی سلطان الاولیاء چې په ړومبي ځل پاسېده او د باندې حال راغی نو زه چې ورپسې ورپاسېدم د روح اول اسمان ته پرواز کړو نو اول اسمان پورې زما رسیم کېدا رومې نیو د دې ځمکې نیو په دویمه ورځ چې دی بیا پاسېده او زه ورپسې ورپاسېدم نو د روح سدرة المنتهى ته رسېدلی نو هغه ځای پورې رسۍ زمام کېدا رومې نیو د دې ځمکې نیو په دا دریم ځل چې دی پاسېده د روح د سدرة المنتهى نم پرواز مخکې کړی زه چې ورپسې ورالم راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشي. عزیزانو د شریعت دا عالم دی او د بزرګۍ دا عالم دی. خبر راغی چې قاضي ضیاء الدین بیمار دی سخت بیمار. سلطان الاولیاء سړی ورولېږلو چې ورته ووایه چې زه ستا تپوس ته راځم کړې ورسره پرزول دي کافر او مرتد ورته ویلي دي او جواب یې ورولېږلو چې زه ستا تپوس ته راځم. زمونږ دې پوس پرې کړي قوم ته وګورئ مونږ به داسې وکړو چا سره چې ما پرزونی کړي زه به د هغه تپوس ته لاړ شم لاړ به شئ تاسو دا شیخان صاحبان بزرگان نیکان چې چا ستا نامه بیا اودس اخیستي او هغه بیماري ته به تپوس ته ورشي. ولایت او بزرګي دې ته وایي. سلطان الاولیاء تپوس ته راځي قاضي ضیاء الدین ورته وایي چې ورته ووایه چې زما د نزې حالت ته زه مړ کېږم او په دې وخت کې زه د دې بدعتي مخ نه ګورم. قاضي ضیاء الدین ته چې دا سوال جواب ورولېږلو سلطان الاولیاء ته نو هغه جواب راولېږلو چې زه دومره بې ادبه نه یم په خدای مې دې قسمي چې ستا کور ته د تلو اراده مې وکړه نو د ټولو بدعاتو نه مې توبه ویستې خو ما خپل تپوس ته پرېږدي. قاضي ضیاء الدین ته چې دا خبر ورغی چې توبه یې ویستې ده وی او صاحب نو قاضي ضیاء الدین خپل پټکی ورکو وی د دروازې نه تر ما پورې زما دا پټکی وغوړوئ او سلطان الاولیاء ته وایي چې په دې خپېږده او ماله راشه. عزیزانو د اخلاقو دا عالمو د حقانیت دا عالمو د ولایت او د بزرګۍ بیا دا عالمو. تاسو خیال راغی زما عزیزان
कुरान की राजी यमहुल्लाह څنګه ده यमहुल्लाह मा यशा यमहुल्लाह मा यशा د دې په ضمن کې مولانا ثناء الله پانیپتی لیکلي دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی مجدد الفسانی بچیو یو عالم دی مولانا طاهر نامه د داغه بچو ته سبق کوي مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناس ته په مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پریوته سګوري په لوح محفوظ چې دا مولانا طاهر چې د ما د بچو استاد دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی دی شقی معنا بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپه شو چې دا خو زما د بچو استاد دی عالم دی خدای دا به اوس څه کیږي مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې ما ته رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر معلق رد کیږي تقدیر دوه قسمه دی یو تقدیر مبرم دی او یو تقدیر معلق دی تقدیر مبرم د هیچا په کوشش نه رد کیږي او تقدیر معلق چې دی د اولیاء په دعا رد کیږي ما په خبرو پوهیږي اوس تاسو تقدیر به څه پیژنئ کاکا خفه نه شئ تاسو پوه شئ تقدیر مونږ خو خفه نه شي هغه د غرونه یو په قبر کې ته ملائکو تپوس کوي من ربک هغه ویل ها وی من ربک تو رب کې یو قب ډوډۍ بنئ چرتا وګه ما اوس تقدیر مبرم په جندلو پارا تقدیر معلق په جندلو د پارا لو علم پکار دے محنت پکار دے او جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودار ټوکی دي د مینې داوا څنګه کوي چې په مخ کې دی او خلارې نه دي جوړې کړي او ته چې خوب کړي تر سحر تمل کړي د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی کو قید مہرو یانو ته چې خوب کړي تر سحر د طالبان ووري تروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي فمن رام العلا من غير قد اضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لاجل رضاك يا مولى الموالي علو الكعبه چپکا علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي دا د دې ترجمه ده چې ته چې خوب کړې تر سحر تمل کړې د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی کو قید مہرو یانو و تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا فلک د هجر ما خپل رضا تن پریدي فلک د هجر ما ظالم همې وਹੀ
हो में जड़ा तन प्रीदी हाँ जालिम हो में वही हो में जड़ा तन प्रीदी हाँ मजनून में आलम बोली मासो ख्वातन प्रीदी हाँ चिदाबा खपल नहीं नेक बन कीगे तसो पोई शोई चिदाबा खपल नहीं अब्बा खपल ही दिया डाटा करना अजीजान अर्ज में दाओ कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मुराकिबा की लौह महफूज में बिया अगतदा याद सूचद बुजुर्गानों पर दुआ तकदीर मुअल्लक रद की वही मां दुआगानी शुरू की या अल्लाह दा सड़े खुडेर मेहनती दे आलिम दे दा स जमाना च तेरा शुआ बिया में च पर लौह महफूज नजर प्रेवतो मां चौकत नो मौलाना ताहिर द शकी पजे सईद लिखले शे निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर दादा माना द मर्द मोमिन पर दुआ तकदीर बदले दल दागे मतलब दाद अजीजान मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ना तपो सुशुचिदा बाजी खबरें तो चिका नु दा किताब की निश्ता आगे वर्तल बचिया दा कसबी शीजून दा माना मख के दे बुजुर्गान हुए मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अगत यो इल्म च प कब्र की दमड़ी हाल मालूम की कि 10 साल दे तो दे पोए गई यादा इल्म अगतो यादा इल्म फिलहाल यो मौलाना अब्दुल महमूद साहब 161 सालों मरे दे यादा इल्म अगत मौलाना लाहौरी ना मौलाना शमसुलक अफगानी तपोसो को चिताप तकरीर की वैली दी कि लाहौरियों तुम्हारी खबरें मैं आग की तंदूरें देखता ओ लाहौरियों तुम्हारी खबरें मैं आग की तंदूरें देखता वे मावरते कि हजरत ते संग गोरे अफगानी साहब वेच माते वेच राजा टांगा के केनास्तो अधीरे तलाड़ू चा धीरे तलाड़ू जमा पदे खिलास राख को माते वेच दे धीरे तो गोरा वे चा धीरे तने उकतो तो खुदा में दे कसमी चे हर खबर न दौर लंबे रावत बिया बाजार तरालू वेराते वेच अफगानी साहब एक और करिश्मा बता दूं पमखी ब्यारा तलाशो वालो वेलू गोरा दे खल्को था पो बाजार की चीजों गोरम सुख स्पीदी सुख पिशोगानी दी सुख खरदी सुख कचर दी सुख मेलुगान दी सुख गिदड़ान दी अजीजान बेनी ही दे तर्जुमा दा चिका जाहिर में द सड़ू दी जय सकड़मा कजाहिर में द सड़ू दी जय सकड़मा पमाना के द चार पायो प हिसाब यमा देखो गोरी स्पेचत हुई चिचावर तो सवेली नहीं होगा थी देता हुई पिशोचत हुई चिपटा गिरदी गले कई खबर बमने कटवाई बेसा थी ठीक शो खर्चत हुई खर गद बदिम नहीं करे उड़ान दे बा चकू हुई और उस तो बल्लता हुई दादी देखो गो रही मुंग सलाम अलैकुम वालेकुम संगाल दे खजा दे यही दासे के ना सलाम अलैकुम आइए आइए क्या हाल है बैठो कहवा पिलावा तलाक
मरगर तो पछाणी है इसमें फलाना दऊसी देखो अगर पुख्तान शरीफ पुख्तान मिंगे पुख्तान मिंगे शर्मेदर पर सदर रोड वर्ष मिंगा पुख्ताना होगा मिंगा कोची बाजार की मिंगा पुख्ताना पुख्तान शरीफ गोरे माते खतरा गले वेल पुख्तानो बस ड्रामे मको गोरा मा वर्तेल यौ सड़े छिदे छिदे बेडेरुए खल्क वर्तेल दा छिदे छिदे मवाया गोरे मड़कौ दे आगा वर्तेल कमी सर्द तने गुस्की छिदे वा बनौड़म द छिदी न छिदे तासो पोइशवई कमी सर्द तने गुस्की छिदे वा बनौड़म द छिदी न छिदे कतासो मा प्रेख वई چې ترسو ژوندې هم نظم سړی نه تاسو پښتانه پښتونو لوی مين او محبت څه شی دی دو دوستان دي یو ته دلا دوسه استا خزاداس الکه دا څوک دی دا زما جانی یار دی دا ستا جانی یار دی چې تاسو سره ستا په خزه کې شریک دی پوس پرې کړو بے غیرت شرمېدل دا ستا جانی یار دی دا د پښتنو لوی مینه ده یو بل تبه نو عزیزانو که ظاهر می د سړو دي زه سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ داسې نه پلاره چې مونږ زو لته مو دام کو ګنډرایم جو سپینګيري راکېچی او داسې مات کړي او داسو چې په لار روان دا زمونږ تهذیب دی دا مونږ د هغه پیغمبر د شفاعت تمه په قیامت کې کوو چې د چا قضای حاجت په زندګۍ کې چا نه ولیدل ابو داود وایي چې قضای حاجت تبه سردار کونین تلو نو ابعد دا معنا چې دومره لرې بتلو چې چا به په نظر او لرې بم چې لاړو پنایو به نه وه نو هلته عربو کې دا واړه واړه بوټي ډېر دي نو دې وړو وړو بوټو ته به په ګوته اشاره وکړه چې راشي مانه ګیر چاپېر پنایي وکړي نو دې بوټو به بیخ پورا منډې ووالې او سردار کونین نه به چپ پنایي وکړي قصیدې بردې والا وایي که نه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم محبوبا تاغه هستی چې ونه بوټو بدر ته بیخ پورا منډې والے زما عزیزانو دا زمون تهذیب دی دا زمون خبرې قرآن وای خبره چې کې قولوا للناس حسنا خوږی او خې خبرې وکړي مسلمان د پیغمبر د کارخانه سیمپل دی سیمپل د کومې کارخانه سیمپل چې خې داغه مال ډیر خرڅيږي د کومې کارخانه سیمپل چې خرابي داغه مال نه خرڅ نن زمونږ د اسلام د کارخانه سیمپل خراب یو سیمپل دی واوري یو سیمپل په ټوله دنیا کې پاټایم ډېری دیو چاټایم ډېری دیو منګیم ډېر دیو کوزیم ډېری یو ډله ده چې هغه د مولانا الیاس رحمت الله علیه ایجاد چې هغه د تبلیغ والا ډله ده والله نه تلی شم نه پکې ګرځېدی شم نه پکې بستره پوږه کولی شم که نه جي لیکن احب الصالحین ولست منهم
احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. دیکھو ذرا تم راوستے روټیانې چرګان کبابونه خوراکونه نو دین دراته وې نو ته ښه سړی شوې او دا راغلي بستره په اوږه دیچکه ورسره لوټه ورسره پیسې ورسره خپلې پخوا خپله کسکا په خپل ځمکه سملا په خپله بستره سملا اوبه چانه مه غواړه او ستا مالت ته راځه چې د خدای دین مې راوړی دی دا خراب دي او دا روټي خلاص ښه دي. واوره که شوقم کېږي چې زما شکل زما شان و شوکت دی د یو مسلمان شي زما د په خدای قسمی که د ډېر ډلې نه بله ډله خلي. وګورئ نمونه وګورئ شکلونو ته وګورئ د صحابه او زمانه به درته رایاد شي. نوجوان بل ورځ د بلوچستان یو وفد راغلی و بې امتحانونه ورکړي دي او څلوېښت ورځې چیلې ورکړي دي او بلوچستان نه پېښور ته راغلي دي په جوماتونو کې استازو پراته دي او د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکړي. واو ټولې خبرې زما وغورځوئ خدا یو ټکی مې یاد لرئ چې دې خلقو له وخت ورکوي. مولانا الیاس رحمت الله علیه چې و مولانا عبدالمعبود صاحب سره یو ځای پاتې شوی و داغه د تقوا او د بزرګۍ دا عالم و. مولانا عبدالمعبود راته وی طالب چرته په مسواک په پوزه داسې د سبق په ټیم کې والی داغه پوزه وینې شوې وه نو طالب پسې جومات ته ورغی ګیره یې وله ونیوه او معافي ترې وغوښته. وی ما پسې راغی جړلې راته ووی چې طالب رانه په مسواک په پوزه خوږ شوی دی نو په دې مې پوه که چې خدای به ما معاف هم کیو که نه. د دغه تقوا او د بزرګۍ برکت دی. نن وګوره روسیانو له د خدای دین چا وړی دی چا وړی چین له د خدای دین چا وړی امریکې له چا وړی په لندن کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي دنیا کې خو راته وښایئ ما راوړی چې روسته د خدای د دین پیشکش کړي روسته او بیا په کم چل تلی دي او بیا په کم چین کې چې په کم کار دوه کړي بیا امریکنیان مسلمانان کړي پېښور تم راغلي او هغوی تقریر زه خو حیران شوم. زما عزیزانو عرض مې دا و چې خدای ته وګورئ شان و شوکت ټیک کوي بزرګي منلو ته یوازې د نجات باعث نه وي. که زه دا ووایم دې خوا وګورئ زه کله کله ادیرو ته ځم زیارتونو ته هم ځم دا ټول ملیان ځي ته خو زمونږ یو ملګری وښایه چې هغې چې څوک چنګ چنګ کوي هغې زه پوهېږم تاسو پوه شوئ عام دلته یو ډله اوس را پیدا شوې ده امام صاحب هم مشرک و امام شافعي هم مشرک و امام مالک هم مشرک و امام حنبل هم مشرک و دا مسلمانان لګیا دي ځایونه جوړئ حکومت ته وایم چې د 5 کالو ټیکه خو دې بیا واغسته او قوم 99% ووٹ در کو کامیاب شوی مبارک شه د دین چغې موهې د دین چغې موهې او په دې ملک کې وګوره کته وای چې د شورا منبران مليان به راته وګوري نو پاغوی دی غړو خورواګانو داسې خېټې پړسولې دي چې هغې نه څه کار نه کېږي
اوګه مولا کار کولی شي کوم مولا چې سرب خو زمې ما خو چې په دولت سرب شو والله که په دا یخنۍ کې تاسو ته تقریر تاسو پوه شئ عین تمه مه کوه حکومت ته پکار دي زما دې خبرو سره تعلق ما ته د پاکستان ځمکه پکار ده او بیا راشي صاحب معشوقې ته وایي تاسو ویږي هغه زب بیړه د غر کا شزما आवाज ستړی شو مړی مې وشلې ده په چغو والو او تسترګې در باندې پړسېدلې دي نو اوس راغی له د معشوقې پړه کې به د کم یو عاشق مینی تا خو تاسو وایي لږه چې کم ورته هانجي ها نو مالزه دا نه ویم چې چرس څه دي یا څه دي یا څه دي خو د معشوقې آواز چې وشي نو په چرسي سترغلي پړسېدلي او داسې چټک معشوقې ته اټینشن ودرېدی نه شي نو دې وجې نه دا د معشوقې آواز مال حي على الصلاة حي على الفلاح دا د معشوقې آواز سار پاسې دی شي نه ماسخوتن وین بس وین هغه کسان دي اوس هم شته داګیري پریښي دي په تبلیغونو کې ثابت کالو لګو قرآن وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د تبلیغ طریقه زده کړئ دا مو دا د طالبانو تخپل مرګرو ته وایم چې دا مو جو سړی ستامخ کې غلط کار کوي مشرک کل قبر ته چرته لاس مشرک که چرته الوا پلیټ مشرک په چالي پوي دا یو لسمه زمون په خبر کې ډیری کی په چالي اته الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت تپوس ته وشو چې دا یو لسمه څنګه دا یو لسمه خو ډیر خشه څنګه جی و شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چې د وطن لاړو علم پسې یو لس کاله پس چې وطن تراغه نو په کلی کې د اسلام بیړې ډوبه شوی نو د یو لس کالو ډوبه بیړې د په علمي قوت بیا راوستا بیړې وې اصلي دا ما په خبره کوي اوس یو لسمه نه مني دولسمه نه مني زکات بنه کوي یو لسمه مونږ ولې نه منو ډېر خشه دولسمه منو ورپسې دیارلسمه منو تراشه لک چل زده هر خیرات مړی پسې وغیرہ وغیرہ د دعا چل زده یا الله د دې روټای د دې اوبو د دې وریجو د دې کیر د دې الوا خدای ستا په نامه پاروا د رسول الله بنوي تاسو دعا چل زده اوس خدای ته یا الله ما بخي الله زما مور بلار بخي لکه د ګوګشتو زویا په خبره نه پويږي خورشه دا څه وې ته خدای پاک باندې حکم کې الله ما بخي الله دا شو یا نه ته بده څه وې اے پروردگار په ما دې وړاندې ډېرې مهرباني کړې دي خدای ما سره دې ډېر احسانات دي خدای ما باندې ډېر کرم نوازې کړې دي اے الله اوسم درته یو درخواست کوم خو چې رد نه کی بلکې قبول کا دعا ودا سي بیا په دې پويږي چې د دعا مانځه پټیم کې سړی قبله ته نه مخکړه مونږ کیږي د دعام قبله ده چې د دعا په وخت کې دغه قبله ته نه مخکړه دعا نه قبلي قبله پیژنې ته چپ شو ته ما پسې جمعې منځونه کې ما درته خودلې ده کنه کینا ماما کینا صادر والا قبله او پیژنې دعا پټیم کې باغ قبله ته بیا ګوره د دعا آداب زده قرآن کې راځي اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي
इन्नी वहन العظم मिन्नी वश्तअल الرأस शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दुआ कई द दीन द खिदमत द पारा ज़ोए ग्वाड़ी नो दुआ څنګه कई इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। दुआ खुदाए ته وکړه خو پټا پټا څنګه څنګه پټا پټا دعا عبادت ته او عبادت متعلق قرآن وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا پټا پټا سوئی اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. اے اللہ اڈو کی مزاڑش سپین گیرش سر میں سپینش خدایا لرزرا باندھے لگے دل ولم اکم بدعائک رب شقیہ. خدایا ما چې کله تا ته دعا کړې ده نو زه دې نا امیده کړی نه یم. اوس هم یو درخواست درته کوم چې رد نه کې بلکې قبول یې کړه. د دعا چل زده کړه. هسې خو ډېر کړتوان یې خبرې هم درځي سیاستدانان هم یې داسې چې کښېنئ نه نه ریګن ورته ووایي چې ګورو به بل په نه نه هغه چرنینکو ورته ووایي بل په نه نه یاره صدر صاحب ورته داسې ناس په کوم ځای کې خدای دې ورک کا په دونیمو فوټو دکانګي کې ناس ته او خبرې د امریکای او د ریګن کې نو دنیا کې خو دومره ټاپ ته رسیدلی ای چې د ریګن او د چرنینکو فیصلې چې دی په قصخانه کې کوي او په دین کې امدا عقل دی چې د دعا چل نه درځي. په دې خبره پوهیږئ په باب د دنیا کې څومره هوښیار یې او په باب د دین کې د دعا قبله نه د پیژندلې تر سره د دعا چل نه درځي. خدای ته د درخواست کولو چل نه چل لږ سوچ ورته وکړي والله چې زده سرکاري او افسر ته ورشي کډیر لوی دغه مې خدا خو وایي چې جی سلام علیکم داسې خو به وایي که نه شي ویلی سلام علیکم وایي بیا به ورته خوله لګه جی دا زما څه او او بیا د دفتر هغې چشمې داسې چل کړي داسې ته جی د درخواست جی درخواست مې درته داسې وایي که نه وایي. اوس خدای پاک تاسو دی یو بابونه هم کمزورې ګڼي بابونه تاڼې له چې ورشي خان سلام علیکم وعلیکم خیر شاه جی آغا داسې کوي نو خدای پاک د دین هم درته کمزورې ښکاري چې دا چل کې یا الله او بیا دې معتبرو له چې مړي له دواله ورشي دا ساربه چې دي دا د پنځو د ګجرانو سنډاګان دی چې ورشي ورته ته به ورته وایې چې خان دعا به وکړو خدای پاک نو هغه داسې کوي کوي که نه کوي تا ورته خولم چینګه کا ځان دې جړاغونه که چې مور یې مړه ده یا پلار مړ دی که نه خان دعا به وکړو الله دې نور خیر کړي نو خدای هم په خړ سیلاب یوړی که دله د دعا له مو ورځئ. تاسو پوه شوئ دا زمون د ملک مزاج دی. عزیزانو عرض داو چې اولیاء ډېر لوی خلک ډېر لوی خلک که یو سړی دا وایي چې زه د خدای مجلس کې کېناسته غواړم نو د اولیاء او د نیکانو مجلس کې دي کینی دا بینهی د خدای مجلس. په دې خبره پوهېږي خو ګوره ولی د جیبونو ګن کپان نه په دې خبره پوهېږئ ولی په دې صوبه سرحد کې د غرغشتو مولانا صاحب زما د لیدو خبره
د افریقې سیټان نن نه 20 کاله مخکې راله، زه ورسره تللی 50,000 روپۍ ولا وی صاحب دام هدیه راوړې. مال غرغشتو مولانا صاحب ورته ووی چې ما د کور شملې او روټۍ تاسو وخوړه، که دا پیسې درنوالم پیغمبر چې د میلمه قدر کول ویلي دي هغه سنت به ادا نشي، والله کې والی 50,000 روپۍ ورته واپس. زه ورسره لا اله الا محمد رسول الله چې زه ورسره نن 20 کاله مخکې. واوره ولی او بزرگ داغه خصوصي شاگرد د غلجو میا صاحب چې چاته داغه په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکي ور کړی په ژوند. تاسو خیال راغی. نو عرض مې داو چې اولیاء ډېر لوی خلک ولی هغه ته نه وایي چې کار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلانت برولی. کار د شیطان کوي او ځان ته ولی او خسړې. مونږ سره هغه ورځ بټیر بازی ونیو، پولیس مړزان دی او غوبل دی او یو غوېمه ده. پولیس پر هغه ټول مړزان والے بول. زه خبر شم مال سم کاری کړی. یو راغی ما ته وایي جی یو پکې د لوی ځوان نوسی دی اندازو. نو ما ټلیفون کولو رانه پاتې شو چې ورته ټلیفون وکړم چې دا د لوی ځوان نوسی خو چې بالکل پرې نه دی. د لوی ځوان نوسی دی په دواړو لاسو کې مړزاني نو هم به هم زه خپې سپوم. زمونږ په دې پیښور کې به پخوا د ښځو له بیټک ورکولو پیژنه، پیریان به کول ورته ښځو، دوپړی باجې به راوغوښتې نو ښځو به ورته پیریان کو، لپټې به ور رنګ کې ویل به نډې نکل جاون سبس پری آندی پئی ہے. دا بیٹک به ورکول. دیکھو وګورئ نو بار جمعات نظر اوتم یو سړی ناست او کور کې بیٹک شروع دی، دبلې غږیږي او خزه ورته پیریان کې ویخته پرانیستی دی. او نو یو ماشوم رامنډه کړه، پلار ته وای چې پیو جی ساڑے کار تماشین دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے. او سماشوم واغې ته نو سارے ملک چ تماشین دبلے وجدن تے اسی پہ نچنے ہیں. سمجھ آئی نا؟ دا ټکه یاد کړئ. ماشومې وی پیو جی ساڑے کار تماشین دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے. تاسو خیال راغی. عرض دا او دا خبرې پرې دی. تاسو دینه بعد به څه پوهېږئ؟ دینه بعد یو خړ سیلاب پکار دی چې زه مخکې مو تاسو راپسې یو غړوپ په دې سمندر کې ور وغورځئ چې تر اوسه پوه نه شوئ. دینه بعد نه پوهېږئ. قسم په خدای که پوه شئ. کوم شی چې ته په ټپ ړوند دی ته یو شی وینې نو د هغې تپوس مانه ولې کوې؟ ته ړوند دی ما نه د هغه شي تپوس کوه په کوم شي ته نه پوهېږې. په دې ته نه پوهېږې چې ولي څه ته وایي، دا تپوس ما نه کوه. اولیاء څه ته وایي دا تپوس زه درته اوس وایم. عزیزان اوس افسوس دا کوم چې دا ټکی به تاسو ته یاد نشي. قرآن کې راځي الا حرف تنبیه دی. څه شی دی؟ حرف تنبیه. الا معنا اگاشا.
इन औलिया अल्लाह पर तहकीक सरा औलिया जमा द वलीदा दोस्तान द खुदाई ची दी ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम न बहिरा पदुई बांधे वला हुम यहज़नून और न बदुई गमजिन उस ला खौफुन के दालाम कम लाम दे दा कम लाम दे लाम पर सलोर किस्म दे अरबी की लगत रही हो कई दा चिठिली कई ला खौफुन दे के दालाम कम लाम दे यौ लाए नफी दे यौ लाए नहीं दे यौ ला मुशाबे बले सदे यौ लाए नफी जिन्स नुला खौफुन के अल्लाह वही पाउलियाओं ब खौफ नहीं नुदल तदालाम चिकम दे दा कम लाम दे आया लाए नफी जिन्स दे लाए नहीं दे लाए नफी दे या लाए मुसाबे बले सद माप खबर पोएगी दालाम कम लाम दे पंजाब के में तकरीर खोलो माना मख की ओलाड़ो विचे जड़े बेशर्म मौलवी ने फला साहब जब मर गए कबर विच उन्हें मलायका नू फड़िया ते फरिश्तियां दे गरेबान विच हथ पाया और फरिश्ते नू कहन लगे कि ओ बेशर्मो तुसी किस नू पुछण आ गए हो मलेको ते विच ओ बेशर्मो द चा तपोस तरा जनास्तुम पसे जमान अंबर रहा च जमान अंबर रहा गए मावे च हजरत खुदे अर्ख तकरीरों को माशाअल्लाह हाँ 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 और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन के पदिया लाम जपो नशुम च ला खौफुन के दालाम कम लाम दे ओ कई दाट रही यो खबर में कड़े वा दुनिया पी उचुन के दा चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चे कुर्बानी करे वा वखे चाओ पड़े दुनिया पी उचुन के दा न आखिर वर्तया पाकोड़ी की वेले वेला बीदिगर मुलाओ पड़े खुदा वेल द बुनियाद बासा पदा मसला कोलो चे मल्क पे मखरा गस्ते हां ला खौफुन के अल्हम्दुलिल्लाह दा विरासत अल्लाह उलमाए देवबंद तवर करे दे पला खौफुन के दा विरासत दा उलमाए देवबंद दे चिला खौफुन चिकम कुरान के रागले दे दा लाम कम लाम तासु ख्याल रख अजीजान दा लाए नफी जिन्स न दे पदे दा तालिबान और दा उलमा पुई जकच ला खौफुन के दलाए नफी जिन्स मदखूल चे दे अगर दासी नहीं उस अगर तरकीबून दर तनको वो लाए नफी जिन्स न दे अजीजान ला खौफुन दामाना खौफ ब्याप दो किस्म दे यो खौफ मिन अल्लाह दे और यो खौफ तबई दे अल्लाह दल तला नफी जिन जगा नवे च द जिन से खौफ न ब क़यामत के ऐस दुनिया पर अमन के नहीं जिन से खौफ तबई खौफ देना ब अंबियाम पर अमन के नहीं पर क़यामत के मां पर खबर पोए गई आदम अलैहिस्सलाम तद मुस्लिम लो रिवायत थे आदम अलैहिस्सलाम तब टोल औलाद राशि चराशत द टोलो बनी आदम प्लारे
خدای ته ووایه چې حساب شروع شي بیړم تباه شوه په درېدو هلاک شو ځکه چې د قیامت یوه ورځ به 50,000 کاله وي الله وی کان مقداره 50,000 سنه د قیامت د ورځې مقدار به 50,000 کاله او د قیامت د ورځې انداز 50,000 کاله داغه یو ورځ به د دې دنیا 50,000 ورځې عمرې یو میاش به د دې دنیا د 50,000 میاش عمرې او یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرې دا به یو ورځ دنیا به حیران ولاړی چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته وایي چې ما په جنت کې د غنم دانه چې خوړلې وه رازر چھو یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے هغه د غنم د دانې واقعه چې دا زدا جرأت نشم کولی چې دې وخت کې د خدای مخې ورشه آدم علیہ السلام به انکار وکړي نوح علیہ السلام به انکار وکړي ابراہیم علیہ السلام با انکارو کی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام با انکارو کی آخر الامر با دنیا ټول راشی جناب محمد رسول اللہ عرض داو چې طبعی خوف نبا پا قیامت کے سوک پا امن کی نہیں الا ان اولیاء اللہ دامانا چې خوف من الله بنی پا اولیاء باندے اما طبعی خوف چه دے اغینا با اولیاء پا امن کی تاسو خیال را لے طبعی خوف با پا قیامت کے پا ہر چاہتا رہی پیغمبر خپلی لور تویلیو یا فاطمتو سلینی ما شیطے اے فاطمے دا دنیا کار دے کئی ما تے او آیا وزان ساتا کہ پا قیامت کے قرآن رونی وے نو زبد اخلاص ہو لے پیغمبر لور ته وي تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه عمر ولی نه پیدا دی او نه به پیدا شي خو زبا ال اخلاصېږم چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لار روان شو ما په خبرو پوهېږم عبادت او خدای ته د تلو لار ضروری نه وي نو رسول الله موږ څه د پاره کول پیغمبر ته د موږ ضرورت ولی کول یا رسول الله تا ته خو هر څه معاف دي هغه فلا کون عبدا شکورا زه د خدای بنده او شاکر جوړ نشم تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو شریعت قانون خلاف ورزی کولو والا با نخلا قانون بیا د پیغمبر د پارا او د یو ادنا انسان د پارا یو برابر ٹھیک ده پیغمبر وګوره روزه خورلی ده حج نه انکار کړی دی زکات مونږ ټول په خپل کړی دي بیا په نورو خلکو فرض کړی دا به کوي نو الله پاک دی مونږ ته د نیکانو هم نشینی نصیب